وعليكم السلام سلامونه. وعلیکم سلام ټول ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې ښه وئ. مومند صاحب، جاوید، افغان، مایار صاحب او په سراتیر سفیر، حریر، حماس، سلام استاد محترم. برای ما یک روز ورب را دست بده. صحیح، امیال ورب است، متوجه باش، امیال ورب است امروز. یعنی در مربوط ورب یک مسئله است یاد میکنم، بسیار مهم شاید باشه. صحیح، ورب. ولکانو لکه چې آخر تاسو هغه کړلم، هغه هوایی مو کړم، خبریال لکه چې راست که جوړوئ. دوی تمرینی ویډیوګانې مې اچولي دي مالته چې د خپل غږ څه رقم دی که نه، چې ښه دی که نه. یو د عادت باید ټول پیدا کړئ چې هېڅکله په خپل غږ، په خپل کردار باندې مه شرمېږئ، باید عادي یې وګڼئ. ټول انسانان یو رقم غږونه لري. نو یو دوی ویډیوګانې مې اچولي دي، همدا تمریني دي. نو په خیر سره به دا نورم ښه کوم، جوړوم به یې په فرانسوي، پښتو، دري. هغه ما دا څلور ژبې رښتیا یعنې داسې زده دي چې مشکل ډېر نه پکې لرم. فرانسوي، انګلیسي، پښتو او دري. په دو څلورو ژبو کې خبرم لوستلی شم، اگر چې د ډېر لومړنۍ ویډیوګانې مې واچولې د ټیک ټاک کې د انګلیسي، فرانسوي کې. لیکن وروسته د ما هغه هم ښه نه دی. د مایک څه ورته وایي، د مایکروفون چې ورته وایي، مایکروفون هم چې سم وي او وسایل لږ واخیستل شي، بیا یې دونه هم نور ښه غږ ثبتېږي. نو دا به کوم په خیر. او بیا که شو په پښتو دري کې به هم کوم که نه. په پښتو کې مثلا د ورځې 15 مهم خبرونه، په دري کې مثلا کله د ورځې 15 مهم خبرونه په لنډ شکل چې یوه نیمه دقیقه وخت نیسي. په انګلیسي کې، په فرانسوي کې. نور د اردو عربي مې پې پوهېږم، لیکن رسمي ژبې نه دي چې ما یعنې چې زده مې وي بې وارد یم که نه. نو تاسو بیا ویډیوګانې وګورئ په ټیک ټاک کې، کیدای شي کتلې وي. یعنی ابتدایی ویډیوګانې دي، چندان ښه هم نه دي، صحیح، لیکن تمرینی شکل دی. او بیا هم ما په نظر ډېرې بدې نه دي. سلام استاد، لایف څو بجې شروع کېږي؟ همدا اوس شروع کېږي، همدا اوس شروع دی په 9 بجو د شپې. ښه، نو ځینې کسان به راځي، ځینې به وروسته راځي. راځئ چې موږ خپله درس یو څو ټکی درس ووایو. نو هره شپه په هغه دی، په نننۍ موده یم، صحیح ده وطنمل صاحب. نو دغه اوس دلته دغه حریر حماس چې ویلې که نه، چې وایي د فعل په باره کې وایم. نن ما یوه مسله در سره پیدا هغه کړې ده چې د فعل مربوطه ده. نو ښه متوجه شئ او زه یو خلاصه د فعل او د فعل کې کوم حالتونه شتون لري دا درته لیکم دلته. صحیح، ښه په ترتیب به یې ولیکو ورو ورو چې تاسو پوه شئ.
تر ټولو مهم موږ په فرانسوي ژبه کې د فعل حالتونه ورته وایو کنه یا مود چې ورته وایي مود متعریف که مود یعنی حالت کنه د مود شکل کنه فرم یه مود یه شکل یه دو تا مود وی کنه تو څه کولای شي حالت ورته په حالت ترجمه کړئ نو په عموم کې څلور خو حتی 15 دانې مودونه موږ لرو صحیح ده فعل 15 مودونه یا حالتونه لري چې اصلا موږ کله چې فعل مود وایو یعنی دا فعل چې دی په 15 حالتو کې نغښتی دی صحیح زه به یو په یو درته ولیکم لومړی مود چې دی زموږ دلته به یې ولیکو ښکاري تر ټولو لومړی مود زموږ چې دی هغه څه دی دا مې تاسو ته ویلی وه چې هغو ته موږ وایو مود اندیکاتیف اندیکاتیف صحیح یعنی دا موږ وخت کې ویلی دي خو د تکرار دپاره بیا هم درته لیکم زموږ دوهم مود یا د فعل حالت چې دی نو یعنی زه غواړم دلته ترتیب ولیکم دلته به څه رسم مې راایستلی دوهم زموږ مود داسې به ولیکو چې فاصله به ورکړو دوهم زموږ مود یعنی زه غواړم چې هغه اول نیم حتی دا ولیکم مود انفینیتیف صحیح انفینیتیف زه وروسته راته تشریح کوم خو تاسو فقط متوجه شئ چې بیرته په د پخوانیو درسو کې مو فکر راغی شي که را متوجه شي ښه مود انفینیتیف او دوهم به ولیکو زه غواړم په ترتیب یې درته ولیکم همدا اندیکاتیف به ولیکو صحیح مود اندیکاتیف صحیح بیا یې درته لږ تشریح کوم اندیکاتیف نو حریر صاحب چې تا فعل مثلا غوښتې وه دا د فعل مثلا صحیح فعل به یا اندیکاتیف انفینیتیف یا اندیکاتیف دا به صورت هم چی دیگه او دیگه وروسته به یې راواخلو ښه دلته خو یو هغه هم نه دی کړی د ځای کې یو بل نه دی لیکلی هغه هم زه هم ولیکم څه خبره ده مود به بل راواخلو پارتیسیپ به یې ولیکو صحیح ده چې دا به زموږ د نن ورځې موضوع وي صحیح مود پارتیسیپ مود به دا ولیکو لږ پورته مود اندیکاتیف چې ټول ځای شي بیا درته تشریح کوم اگر چې د تشریح شوي پخوا درسو کې بل به ولیکو مود پارتیسیپ نه پارتیسیپ اف نه دی صحیح پی ده participe کنه اوس خو د پی او د اف فرق وپېژنئ او د هغو نه وروسته مود به راواخلو سبجانکتیف به راواخلو صحیح سبجانکتیف مود حالت ته وایي که نه شکل ته وایي مود سبجانکتیف ښه دا به لږ داسې تازه ولیکم چې ځینې نشي لوستلی بیا سبجانکتیف صحیح او بل مود چې موږ لرو د فعل هغه څه دی مود سبجانکتیف مود کاندیسیونل مو چې ویلی دی صحیح مود کاندیسیونل هم ټول ویلي دي که نه سړیه مود کاندیسیونل صحیح ده او د هغو نه وروسته مو پنځه نه هم ډېر شول شپږ شول که نه یو دوه درې څلور پنځه شپږ یو بل هم شته او بل مود امپیراتیف صحیح مود امپیراتیف صحیح ده دا شول زموږ د فعل شپږ دانې حالتونه یا شکلونه
یعنی فعل کې چیرته تاسو کله وایي چې فعل هغه کلمه چې فعل تر سره کوي کنه فعل هغه کلمه چې په زمانه پورې اړه لري یعنی په عموم کې فعل هغه کلمه چې په مود پورې اړه لري یعنی دا فعل چې مختلف مودونه مختلف یعنی حالتونه یا شکلونه لري صحیح اوس که چیرته راشو د لومړی مسلې ته دا کوم قلم دی دا دی کنه مود انفینیتیو هم چې دی هغه تر ټولو مهمه زمانه چې تاسو په زده کوئ یعنی هغه دوی دي صحیح چیرته یې ولیکو دلته یې ولیکو کنه داسې یې ولیکو دا هم یوه یې ده یو یې که داسې ولیکو داسې معنی کولی شي داسې او داسې کنه présent او passé صحیح دا دوه حالت لري یو کولی شي حالت دلته ورته وایي زمانه نه ده صحیح mode infinitif présent et passé او دغه نه وروسته موږ اندیکاتیف لرو اندیکاتیف خو چې دی اندیکاتیف یعنی په عموم کې درې حالتونه لري کنه یعنی زمانه درې حالتونه په چیز کې شون لري په زمانه کې یعنی دغه درې زمانه دلته استعمالولی شي چې کولی شي مود اندیکاتیو کېدای شي چې پریزن وي یعنی حال زمانه وي کېدای شي چې هغه وي دغه بله څه ورته وایي پاسیو وي که نه او یا futur وي futur که نه راتلونکي وي مود پارتیسیپ چې دی دا دوه حالته لري یا به پریزن وي او یا به پاسې وي که نه یعنی دا هم څو حالته لري دوه حالته یا به پریزن وي او یا به چی وي یا به پاسې وي فعلا صحیح دا وروسته درته وایم من دغه نن درس دی دا ووایو صحیح خو ما غوښتل چې یو ځل ټول بېرته اشاره درته ولیکم چې پکې ورکه نه شي که نه او دغه نه وروسته مود سبجانکتیف کې موږ تقریبا څلور زمانې لرو خو تر ټولو مهمې چې دي دوی دي صحیح یوه یې تېره ده فکر فاس او بله یې ګذشته ده پریزن او پاسې صحیح پریزن نور هم شته هم پارفیم لري داسې پسکه پارفیم خو دوی دا ډېرې مهمې دي صحیح پریزن او پاسې او حتی هغه کومې چې موږ ویلي دي صحیح په کاندیشنل کې هم همداسې ده یو حال ده او یا تیره مهمه نور هم شته چې هغه د استعمال وړ دومره نه دي صحیح ده پریزن او پاسې هم مهمې چې دي په امپراتیف کې هم عین مسئله ده یعنی امریه جمله یا با هغه هم په حال کې امر شوی وي یا په تیره کې شوی وي امر صحیح پریزن او پاسې صحیح ده ښه اوس به یې داسې لږ هغه کومه نور هم وضاحت ورکړم کله چې یو فعل ترسره کېږي هغه فعل باید په دغو حالتونو کې ترسره شي یعنی یو عمل ترسره کوي که نه یو عمل مثلا دا اوس زه خبرې کوم خبرې کول چې دی یو عمل دی که چېرته زه همدغه خبرې کول تاسو ته کوم دا یو فعل دی یعنی یو عمل دی دا زه کولی شم په ټولو حالاتو کې تشریح کړم یعنی د خبرې کول گپ زدن دا کولی شم چې په دو حالاتو کې چوکاټ ته ور واچوم خبرې کول مود انفینیتیف مصدري حالت ته وایي چې هغه هم دا تر اوسه مشخصا درته ویلی نه دی خو درته ویلی وي دي چې ماضي حالت د فعل که نه انفینیتیف پاسې یا مود انفینیتیف پاسې د فعل د فعل مصدری تیره زمانه صحیح اما کومه چې بیا په مرکب زمانه کې دا به وایي د فعل مصدری حالت دی چې یا به حال حالت کې وي او یا به په تیره زمانه کې وي دا به یوه ورځ ووایو مکملا صحیح ځکه دا هم تر اوسه نه دی ویلی لږ هم ویلی دی خو ډېر هم نه دی پوهېږئ چې مصدر څه شی دی دا خو مې ډېر تشریح کړی چې مصدر یعنې څه شی انفینیتیو یعنې څه شی یعنی د فعل اصلی حالت د فعل هغه اصلی اوریژین یې که نه اصلیت یې
او دغه نه وروسته یعنی مصدري حالت چې وروستاړي درې لري که نه په ا ختمیږي په ای ختمیږي او په او داسې نور درې ګروپونه لري که نه. نو په دې ځای کې کومه خبره چې مهمه ده او هغه ده چې بله دغه ده مود اندیکاتیف تر ټولو ډېرې زمانې چې استعمالیږي که نه هغه دغلته دي مود اندیکاتیف کې. یعنی ما دا تاسو ته فکر کوم ویلی و پخوا مود اندیکاتیف یعنی د فعل عادي حالت صحیح ده د فعل عادي حالت یعنی د فعل داسې حالت چې څرګندونکی دی اندیکاتیف څرګندونکی ته وایي صحیح یعنی چې فقط یو عمل څرګندوي ښایي نور فشار پکې نشته په عادي شکل ترسره کیږي. نو دا کېدای شي په حال زمانه کې په تېره او په راتلونکي کې وي. په حال زمانه کې موږ حال ساده زمانه لرو حال جاری زمانه لرو په تېره کې پاسې کمپوزي لرو پلس کو پخفی لرو امپخفی لرو او داسې نور که نه دا مهم هم ده. یا په فیوتور کې موږ لرو فیوتور پروش فیوتور سامپل فیوتور انتریور دا مهمې درې ده. فعل په عادي حالت کې ترسره کېږي کله چې دې چپکاټ ته ور واچوئ دې حالت ته فشار مشار نشته کومه معنا چې ورکوي په مغو شکل معنا کوي. مود دریم مود پارتیسیپ چې دی پارتیسیپ یعنی شراکت ته وایي شریک ته وایي شراکت. خو دلته دغه معنا کولی شو ورکړي یعنی د شراکت حالت لیکن په دې کې هدف participe pas présent په حال زمانه او په تېره زمانه کې استعمالیږي. تېر حالت چې دی ما تاسو ته ویلی دی چې دا دایم په مرکبو زمانو کې استعمالیږي صحیح ده یعنی پارتیسیپاسي د فعل هغه ماضي حالت چې ما درته ویلی و هغه دی. نن د نننی درس لږ وروسته درته وایم که شو کوم ساده بشه که نه شو ټول خلاص ابات بویم. نن دغه درته کوم چې مود پارتیسیپ څه شی دی دا صحیح مود پارتیسیپ چې په دوه پوه شئ چې څه وخت استعمالوئ او پارتیسیپ پریزانت شی دی صحیح دا نن وایو دو ته نور توضیح ته ضرورت نشته دا خو ویلی دی مخکې که نه چې مود سوبجانکتیف یعنی که لغوی معنا کې لازمی حالت اما لازمی حالت نه دی کولی شئ د فعل غیر عادي حالت ورته وایي چې په هغو کې که نه موږ ویلې هیلې دي امر پکې شامل دی دا نور دعا پکې شامله ده امکان پکې شامل دی دغه شیان چې موږ ویلي وو دا ویډیوګانې په یوټیوب کې شته چې هغه هم هغه د تر ټولو مهمې دوې زمانې لري که نه سوبجانکتیف او پریزون سوبجانکتیف او پاسې یا پاسې سوبجانکتیف پاسې دا دغه نه وروسته موږ بل مود یا د فعل بل حالت لرو چې هغه ته مود کاندیسیونل وایي کاندیسیون شرط ته وایي کاندیسیونل شرطي ته وایي یعنی په موږ کې رایښتیا هم چې شرط معنا کېږي اما خبره دا ده چې تنها شرط نه هیلې ته خواهش ته دوشانو ته هم استعمالیږي احتمال ته ادب ته ادب که نه که غواړې ادب مؤدبانه چانه چې غواړې او یا خصوصا هغه کسان دا ما درته ویلو دا دیدم هغه کسان چې خبر لیکي که نه خبرونه که چېرته لیکئ یا یې لولئ که چېرته منبع بل څوک وي او ته مطمئن نه یې ته خپله شاهد نه یې خبر چې لیکي لکه د خبریالان چې خبر لیکي که نه د سرچینو لی لیکي هغه سرچینه چې ده هغه نو یو خبر ورته کوي بیا یې وایي او دوی داسې خبره کوي که نه هماغه لیکي نو په هغو صورت کې د دغې زمانې نه استفاده کیږي که نه یعنی داسې خبره کوي که په حال زمانه کې که په تېره چې فلاني داسې وویل چې فلانی شی به داسې شوي وي که نه یا فلانی کار به فلانی کړی وي نو دا به استعمالوي ځکه ته مطمئن نه یې شرطي ده یو ډول که نه یعنی شرط دا دی چې هغو کس د خبره کړې ده اما آیا رښتیا ویلې ده په دې شرط چې هغو رښتیا ویلي وي که نه. بله مود امپیراتیف شپږم حالت فعل دی چې هغه زموږ امریه جملې دي چې هغه هم په حال او گذشته پورې تړلي دي صحیح ده. ښه دا خو ګورئ د هغه ټول حالات شو که کولی شئ سکرین واخلئ یا هغه کوي که نه دا درته به ګټه وي
او دا ورسره ولیکئ چې د فعل حالتونه کنه د فعل مودونه مود په عموم کې فعل زموږ چې دی همدغه مودونه یا حالتونه دي صحیح. اما دا خو مې یو پخواني شیان درته را تکرار کړل. زما نن هدف په دې درس کې یوه مشخصه یو موضوع ده، هغه مود پارتیسیپ دی ده، او په دې کې دا دواړه دا خو مې لږ لږ درته ویلی، خو سره به دا ټول ووایو صحیح. زه نور ټول لنګوم، دا دوه به څیرم، دا درې د لاندې دا به همدلته پرېږدو او دلته به درته تشریح کړم. ښه عکس مکس یې واخلئ واخلئ او عکس مکس یې واخلئ که نه کور کې وځړوئ. نه ټوکې داسې انټرنېټ کې هم دا شیان شته که نه، کولی شئ چې انټرنېټ هم واخلئ. ښه تاسو به که جمله جوړه کړو، تاسو به دا ډېر اورېدلي وي چې کله وایي چې j'ai dormi کنه، tu as parlé کنه. یعنی په دې جمله کې تاسو وینئ چې استعمال شوي دي. په دې جمله کې زموږ فاعل استعمال شوی je او tu. کمکی فعل استعمال شوی او اصلی فعل استعمال شوی. اصلی فعل او دا زمانی کومې زمانی دي؟ مرکبی دي، یعنی دو ته وایي temps composé صحیح، یعنی مرکب زمانه. په مرکب زمانو کې زموږ زمانه چې جوړیږي د être او د avoir کمکی فعلو سره جوړیږي صحیح. دا زموږ مرکب زمانه ده او پاسې کمپوزې ده. کوم مود دی؟ مود اندیکاتیف دی. یعنی که څوک درته وایي د چی دی کوم مود دی، تاسو څه ورته وایي؟ تاسو ورته وایي چې مود اندیکاتیف دی، ځکه فعل په عادي حالت گردان شوی دی. دا دواړه کوم فشار چی نشته پی، یعنی فعل د بل مود گردان نه لري، د عادي مود گردان لري. نو دا عادي زمانه ده، مرکب زمانه، مود اندیکاتیف نه ده. پس کمپوزې تیره زمانه ده کنه، تیره مرکب ورته وایي. یا دغه حال کامل هم ورته وایي کنه، حال کامله چې ورته وایي. یا زه هغو ته معمولا دو زمانه ته ماضی قریب هم وایم یا ماضی نږدې زمانه. دیده؟ نو دا فاعل شو، دا کمکی فعل شو، اصلی فعل دا شو. دغه فعل چې دی دا دو ته وایي د فعل د اصلی فعل ماضی حالت صحیح ده. دا چې هر وخت ما درته ویلی، یعنی دغه فعلونه چې دي دا دي ده کنه، دا د اخ چې ختم وي دا خو ډېر اسانه ده، اخ حذف کوئ او ورکوئ کنه. په د نورو کې بیا یو څه تغییرات راځي. نو دغه څه شی دی؟ تاسو کوم د فعل کوم حالت دی؟ دا dormi او parler. دا د تاسو مود پارتیسیپ پاسé دی صحیح ده. مود پارتیسیپ پاسé یعنی لنډه د فعل ماضی حالت. داسې کولی شئ صحیح، د فعل ماضی حالت کولی شئ تشریح کړئ. هغه درځي دا لایف خوري که نه ښکاري څه رقم دی؟ ښه صحیح ده صدیقي صاحب خان. دا موږ د فعل هغه دی صحیح. ماضی حالت د فعل یا مود پارتیسیپ پاسé دا دایم په چه شکل استعمالیږي؟ په مرکب زمانه کې صحیح. په مرکب زمانه کې اصلي حالتونه داسې دي. نور خو به پوهیږئ چې مؤنث مذکر که په دې کې راځي نو تاسو COD یعنی مستقیم مفعول باید دونه مخکې راغلی وي. ښه
اوس راځو دغه بل حالت دی دا خو همدا دي یعنې په دې کې مخکې ویلی دی چې مود پارتیسیپ پاسې دا رقم شوی دی که نه اوس راځو د مود پارتیسیپ پریزانت ته چې دا ډېر مهم دی چې تاسو باید زده کړئ صحیح ده په انګلیسي کې ګوره یو که چا انګلیسي زده وي خیر بیا دا یعنې دا هغو کسانو ته تشریح کوم چې انګلیسي زده بیا په هغه کې هم درته تشریح کوم په دغو پښتو کې که نه نو ګورئ که تاسو په انګلیسي کې چېرته وایئ مثلا که نه ورته وایي to work که نه to work یعنی دغه د مصدر علامه ده to work یعنی کار کول که نه کار کول صحیح ده کار کردن په فرانسوي کې دوی ته وایي travailler travailler که نه دغه تو چې ده په فرانسوي کې کولی شي ووایي چې دغه ده صحیح دغه تو دغه اغ دی دا مصدري وروسته یعنې کولی شي داسې ووایي صحیح اوس راځو دوی ته چې دا خو همداسې وي که نه په انګلیسي کې به یو بل شی لیدلی وي چې د فعل په آخر کې ور اضافه کوو چې هغو ته ډېره مشهوره ده ING ورته وایي که نه چې دا په present continuous یعنی په حال جاری زمانه کې هم استعمالیږي او کله چې فعل اسمی حالت ته راوړوئ که نه یعنی فعل همدغو پارټیسیپ ته راوړوئ په انګلیسي کې هم دغه موډ شته present participate او past participate ورته وایي دغه شی چې د یو خو په هغه کې وایي مثلا وایي چې I am working که نه I am working زه په کار کولو لګیا یم بوخت یم که نه اما دغه ING چې د ماضي جاری زمانه علامه ده دغه د تیزا دا کولی شي دغه ING کولی شي چې د دغو to work نه د دو نه اسم جوړ کړي مثلا وایي چې working is good for health که نه for health یعنی کار کول صحت ته ګټه رسوي د صحت لپاره ښه دي نو دلته دغه یو رقم اسمی حالت ځان ته غوره کوي یو او بل هغه د فعل حالت ښیي یعنی که سړی په کار لبلو لګیا وي په کار لګیا کېدنه is good for health یعنی فعل دلته جریان پیدا کوي په کار کار لګیا کېدنه is good for health نو دلته دغه ING او دا ING فرق لري په فرانسوي ژبه کې چېرته اوس وایي که نه چې زه په کار کولو لګیا یم هغه نو په فرانسوي کې موږ بله زمانه نه لرو بلکې په اندیکاتیف حالات کې که نه مود اندیکاتیف کې چې د وخت هم درته لیکلی و په هغو کې فقط داسې وایي که نه چې څوک دی آی دی je travaille که نه دغه رقمه کېږي یوه زمانه ده پریزان د اندیکاتیف چې ورته وایي هغه د دو معنا je travaille هم دغه ده I am working یعنی زه په کار لګیا یم کار کول لګیا یم او هم د دې معنا بله ده چې په انګلیسي کې ورته وایي چې I work present simple tense چې ورته وایي که نه دا دواړه دغه معنا ورکوي په فرانسوي کې دغه یوه جمله یعنی حال ساده زمانه هم I am working معنا ورکوي هم I work معنا ورکوي I work دا په انګلیسي ژبه کې یعنی ساده حال ده جریان نشته یعنی دا اوس کار کوم که نه I am working جریان لري چې زه په کار لولو لګیا نو په دې پوه شوئ چې ING دلته ده صحیح چې ING هم له فعل نه اسم غوندې شی جوړوي اما یعنی داسې جوړوي چې هغه کار کولو باندې لګیا کېدل چې حالت یې ښیي حالت که نه دا وایي صحت ته ښه دي او هم په present continuous کې استعمالیږي اما په فرانسوي کې یوازې دغه شکل لري صحیح کوم شکل لري دغه شکل ING غوندې شی دی چې ور اضافه کېږي د فعل ته اما ING نه د بل شی دی په فرانسوي کې ور اضافه کېږي چې اوس درته وایم چې دغه
مود پارتیسیپ پریزان جوړوي یعنی دغه جمله ته جوړوي. اوس هغه څه شی دی که نه؟ زه به دا لرې کړم چې پرې ګنګس نه شئ. په فرانسوي کې مثلا هغه دغه د آی ان جي په ځای که نه د آی ان جي چې په انګلیسي کې ورزول کېږي په فرانسوي کې هغه ا ان تی ده. صحیح؟ ا ان تی صحیح ده؟ ا ان تی. اوس که چېرته دا وایې نو ته به هم د ورک چې کار کول دي د دو نه په آخر کې به وروستاړی دا ور وتړی د آی ان جي په ځای که نه. اما ورک ته څه وایي؟ ترافای وایي که نه. ترافای زه اوس قاعده درته ښایم. ترافای که نه ترافایې به یې ولیکم دا که نه. نو دا ته لرې کوي زه بیا قاعده درته ښایم چې څنګه ده باید آی ان تی ور اضافه کړي. دا ور هغه کوي اخت حذف کوي. مثلا د آی ان جي په ځای د ترافای په ځای دا د ترافای دی ولیکم او د آی ان جي په ځای ا ان تی ورته لیکي. صحیح؟ دا دی travaillant که نه دا رقم جوړیږي. اما دا دلته دغه جملې سره سر نه خوري په فرانسوي کې. زه نور مثالونه درته جوړوم. نو travaillant د تاسو کلمه څه شوه؟ مود پارتیسیپ پریزان. صحیح؟ یعنی حال شرکتی حالت یا حال د فعل حال حالت. صحیح؟ د فعل حال حالت. انت یعنی داسې کېږي لکه working. دا و چې په جریان په کار کولو کې لکه یو شی چې جریان لري حال کې که نه. فقط دومره زده کوئ چې د دو په ځای دا ورتړئ. ښه اوس دا ان تی چې کله حال زمانې ته دغه مود پارتیسیپ پریزان ته ور اضافه کوئ دا څه وخت ور اضافه کوئ؟ هغه فعلونه چې د ای ار سره د ا ار سره بیا ولویکو. د ا ار اصلا د ټولو دپاره همداسې کېږي. د ای ار او د ار ا او نورو دا یې موږ درې د مصدري هغه دي وروستاړي چې تاسو یې ټول پېژنئ. که اول ګروپ وي دوهم او درېیم تاسو دغه فعلونه د نو یعنی متکلم جمع لپاره څه رقم چې ګردانوئ که نه هماسې ګردان کړئ. فقط د او ان اس پر ځای یې څه ور اضافه کوئ؟ د دو په ځای به ا ان تی ور اضافه کوئ. صحیح؟ زه اوس مثال در کوم که نه. راځئ دا پغلې را واخلو که نه. پغلې خبرې کول. نو ته یې څه رقم ګردانوئ؟ وایئ چې نو که نه نو parlons که نه دا ده اس. دو تا دا گردان که دا موږ رادیکال شو د فعل تانه شو که نه تانه. د دې په ځای ا ان تی ور اضافه که ا ان تی. نو څه شی دې جوړېږي؟ parlant. صحیح ده؟ parlant ګورئ د تلفظ ته یې غلطې نه کوئ. ګورئ دلته څه رقم ده؟ اون دا څه رقم ده؟ nous parlons دغه او چې ده اون داسې ګرده که نه اون. او دا ډېر نرم تلفظ کېږي. parlant لون که نه اون داسې ډبل اون لون او دا نرم لان. صحیح؟ نو دا زموږ څه شول؟ دغه زموږ شوه مود پارتیسیپ پریزان. صحیح ده؟ دا په ټولو فعلو کې همداسې کېږي. څه رقم چې هر فعل د نو دپاره په حال زمانه کې ګردانېږي په حال اندیکتیف کې فقط او ان اس ته لرې کوي. اوس مثلا بل فعل به راواخلو که نه. د فینیر فعل که نه څه فعل؟ فینیر ختمولو ته وایي که نه. فینیر ختمول. اوس که تاسو نه پوښتنه وکړم د نو لپاره د فینیر فعل ګردان څه شی دی؟ د نو لپاره څوک یې ویلی شي؟ په حال عادي زمانه کې یعنی په پریزان د الاندیکاتیف کې
د نو لپاره د فینیغ د فعل گردان چه دی په حال زمانه کې نه فینیغ او مانژان خو فینیغ خلاصولو ته وایي سایلنټ صاحب او مانژان خو د مانژې د فعل گردان د خوړلو ته وایي یعنی څه رقم ده د نو دپاره دا څه رقم گردانوئ په حال زمانه کې که نه je finis tu finis il finit نه نه خبره نه ده سایلنټ صاحب هر څه لیکه څه مقصد یو شی لیکه ځئ او دا شیان د بښنې خبره نه ده وروره دی پردۍ ژبه ده خو دومره هم چې لیکي آفرین دی وایې که نه څه شوی د نو لپاره د فینیغ د زمانه گردان چه دی finissons زربانه و علیکم سلام سفیر finissons بالکل د نو دپاره د فینیغ د فعل گردان چه دی finissons دی finissons je suis nouveau ici څه خبره نه ده راځه شیرزاد صاحب finissant دوزس او آفرین غولکس که اوس د موږ دا د فعل رادیکال یا تنه دا شوه که نه تدقیق دا ټوله د فعل تنه ده په دې کې صحیح او دا مو وروستاړی دی صحیح ده که نه و دا خو هم زده دی که نه je finis tu finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent صحیح نو دلته ګورئ څه شوه دا زموږ د فعل رادیکال ورته وایي که نه رادیکال او دا چې دی ترمینیزان یا سوفیکس ورته وایي که نه تی نو دا لرې کوئ او پر ځای چې ور واچوئ دا چې لرې کې فینیس پاتې کېږي که نه فینیس او چې ور اضافه کوئ د اون ان اس پر ځای ا ان تی صحیح نو چې کېږي فینیسان دا چې دی فینیسون finissant sans کنه sans son کنه داسې لیکي نو دا هم د تاسو څه شول مود پارتیسیپ پریزون د فعل هغه یعنی خلاص هغه کوم عمل چې په خلاصېدلو په حالت کې دی صحیح ده je suis nouveau ښه راځه سنا عمل ښه راغلاست دلته د نورې خویندې هم شته وطنداران دې شته دي نن لږ ورکې دي اتما به د ځینې کسان هغه ته ګوري د کرکټ لوبه ده که څه بلا ده چې دي زه خو ما والا د څو وخته مې خوشي کړی دی د کرکټ مرکټ مې که نه ګورئ ښه دی کرکټ ښه دی حداقل مصروف خو به یې که نه چې لږ چغې مغې وکړئ دو په ځای چې افسردګي وکړئ زبر خفګان وکړئ چې لږ تلویزیون مات کړئ لږ هغه دیوال باندې یوه چغه وکړئ او آوټ شو که نه دا ښه دی د مصروفیت رښتیا دومره ښه دی داسې بېمزې کېږئ ما که نه بېمزې کسان چې چا خوند نه ورکوي دا بیا سړی ژوبلوي ځان ته داسې د لوبې حتی په ترتیب یې کولی شئ لوبې وکړئ حتی د یو بل سره ګیم ووایئ کله کله که نه یو شوق ولرئ که نه ذوق ولرئ دا ښه دی اما کنټرول کوئ ځانونه کرکټ ختم شو ښه ما aussi je suis nouveau دا خو ټول نوي نوي راغلي دا خو بیخي ښایي چې زه به بلې دنیا ته تللی یم که څنګه ته زه وګورم چې زه یم زه راجګ شوی یم د خوبه که بل څوک راجګ شوي دي ما په ځای نه زه یم هغه یو کیسه و یو کس تللی و کوم هغه ته هوټل ته تللی و دا هوټل څه وي دا په وطن کې د سړکو په سر چې هوټل وي رستورانټ هوټل که نه بیا په هغو کې ویده شوی و بیا کوم کس راجګ شوی دی چې د شپې په هوټل کې خر څوک هلته پراته وي که نه وطنمال هم نه و دی زه خو د پخوانی شاګرد یم و رولکس ته خو رولکس د سویس رولکس یې نو بیا د هوټل کې چا ټول شیان برید مید ګیره میره ټول پې خریلي وو که نه دا بیا سهار هغه و د کس هم ډریور و دا څه وي دا لوی موټر د باربرۍ موټر هغه کړی و کمبلې ممبلې چې بار کړی وي غنم او دا شیان نو بیا راټول د هوټلو کې هغه وي که نه آینې یې هم درولې وي سړی مخکې ګوري ده نو دا چې راچک شوی دی سهار چې آینې ته یې کتلي دي چې ګیره میره یې نشته ټول خریل شوي دي بیا راغلی دی کلینر سره ناست دی غږېدلی دی ورته ویلی تو خدایا دا زه یم که د ما په ځای کوم بل هغه راجګ شوی دی لوده راجګ
کنه نو په ځان باندې بیا ډېر هغه وشک وه د خو ځان ته زیاړې کړې وې که نه وایي چې زه یم که کوم بل هغه دی که نه په ښې باندې چې شروع کېږي کلمه نو داسې غورې دي که نه و زه هم نه پوهېږم چې زه یم که بل څوک یم زه ځکه داسې نوي دي کسان راځي د خوره زمانه ده ښه ګورئ moi aussi je suis nouveau ښه ډېر ښه راځئ je suis monsieur monsieur یې که هغه یې ښایي دلته د نور وروران هم شته دي داسې به درته وایم صحیح monsieur ښه ګورئ پرې پوه شوئ په دې مسله باندې چې حال زمانه داسې جوړوي اما یو بله خبره درته کوم هغه اړینه صحیح هغه کلمې چې په ANT باندې ختمېږي که نه هغه کیدای شي چې همدغه participe présent وي participe présent وي présent او یا څه شی وي او یا دغه هغه ورته وایي adjectif او verbal وي adjectif verbal که نه یعنی فعلی صفات چې ورته وایي چې په حال حالت کې استعمالېږي وزه مثال درکوم اوس به مثالونه ولیکو صحیح دلته ما درته سم کړي دي ځینې مثالونه اوکی مثلا لیکي چې c'est en disant un enfant court dans le jardin trébuchant et a compris les leçons il a réussi étant malade il est resté chez elle wow. مثلا دلته لیکي چې اوله جمله به ولیکو دې ته صحیح داسې به ولیکو یو دلته به یو ورته ولیکو étant malade د étant خو زه درته وایم چې شی étant malade elle est restée chez elle elle reste به چې وګورئ چې reste chez elle صحیح ده اوس به تاسو ته ډېرو ته د ښکارېږي چې د étant څه شی دي که نه étant همدغه participe présent mode participe présent ده اما د کوم شی نه ده راغلی دی د être د فعل نه ګورئ که هماغه د être فعل قاعده را واخلئ être فعل بیا وروسته ترجمه درته وایم هغه هدف یې دغه کله چې مود participe présent د فعل حالت راشي یو زمانه ده یو حالت دی د فعل حالت صحیح راشي نو څه معنا ورکوي د être د فعل گردان د نو لپاره څه دی نو څه شی د être د فعل گردان د نو لپاره څه دی په حال زمانه کې و دا به قاعده ده ریسیا و به قاعده ده و ایتا بالکل دا به قاعده ده ریسیا ده به قاعده غمشته دی که دا بالکل په حال زمانه کې دو سم دی کنه نو سم اما ګورئ دلته په دې کې هغه د فعل دی به قاعده فعل د ایت خو وخت دی ډیر خاص او به قاعده فعلونه دي هر شی به قاعده دي امدو خاطر هم داسې خاص انتخاب کړي دي کنه د مرکب زمانو لپاره یعنی په دې کې هیڅ شی د دې نشته کنه په دې کې د دې هیڅ شی نشته یعنی نه یک شته نه تی نه ایغه او د بل دلته داسې نشو کولای دونه و شی لري کوي یعنی او ان اس نشته پکې کنه دلته او ام نه نشته بیخي قاعده بدله ده په هر صورت دا میخانیکی زده کوي ځای چې دا دو سره نه کړل ته او ان اس پکې ویل کړ د وخت هم د نور فیل نه چوي بیا مې کولای شي چې او ان اس پر ځای باندې ا ان تی ورولګو سي اما دلته نشته به قاعده ده چې ځای کې چې participe présent de être de فعل چې دی د être de فعل étant دی سي و nous sommes بالکل تاسو صحیح ولیکه او فرین کوم لیکلای nous sommes لیکلای په حال اندیکاتیو کې لیکلای لیکن زه ورته متوجه شم چې être فعل کنه به قاعده فعل دی لړه دا چې دا چې دی چې دی
دا زموږ دغه حالت دی لکه څنګه مې چې لیکلي étant د être د فعل څه شی دی participe présent mode participe présent د فعل حالت دی اوس د څنګه معنا کوي étant malade elle reste chez elle یعنی همدا اوس په حال زمانه کې چې په مریضۍ لګیا ده که نه یعنی مریضي جریان لري یعنی دا جاری زمانه نه ده د فعل حالت دی صرف دی یعنی مریض کېدلو یا دا ادخل میشه ترجمه کوه شتون لرل یعنی په مریض پاتې کېدنه که نه مریض پاتې کېدنه ناروغ پاتې کېدنه صحیح یعنی همدا اوس چې جریان لري یعنی همدا اوس چې دا پاتې کېدنه برای پاتې کېدنه ځکه چې ورته وایم که نه یعنی چې څوک نشي ویلی چې شتون لرل که نه ځکه دا په پښتو کې شتون ته وایي شتون لرل د فعل که نه په انګلیسي کې صرف دا وي بیا ښه یو به درته یعنی همدا اوس چې ته étant malade چې په بودن په شتوالي دی په شتون د مریضۍ کې که نه یعنی دا کار چې همداسې جریان لري او مریض دی په دو مریضۍ کې نه پوهیم پښتو ته همداسې ترجمه کولی شو elle reste chez elle یعنی دا چې دا مریضه ده همدا اوس که نه حال زمانه کې د فعل حالت دی دا زمانه نه ده ګوره زمانه چی شي ته وایي زمانه کې اکثره چی استعمالیږي یو فاعل استعمالیږي که نه دا فاعل نه لري یعنی یک شی نشته ورسره étant همدا اوس په مریضوالي سره همدا اوس د مریضوالي په موجودیت کې په مریض پاتې کېدنه کې د مریض په شتونوالۍ کې که نه داسې به یې وایو elle reste chez elle له خپل کور کې پاتې کېږي یعنی که په انګلیش کې دا وایي که نه که څو انګلیش هسې وي دا رقم ورته وایي که نه بي ورته وایي بي خو شتوالي ته وایي که نه being ان جي ورته سمبلوي بي دلته مثلا که دا وکړه ات ان ت د ان جي په ځای ده که نه being sick که نه sick یا علم ورته وایي she stays at home مثلا she stays home یا at home هرڅه چې ورته وایي home هم خالی ویلی شي یعنی همدا being sick چې همدا اوس مریض شتون لري مریضه ده she stays at home هلکان هغه غوره ښوونکی دی او څنګه دی she stays at home په کور کې پاتې کېږي ښه ګورئ دلته کله چې د دغو یوه قاعده ده کله چې د étant مثلا یا بل هر فعل چې په ant وي یعنی مود participe présent وي کله چې وایي چې هغه مود participe présent دی او adjectif verbal نه دی نو هغه باندې څنګه باید پوه شئ یوه طریقه یې دا ده چې هغه پوه شئ چې که چیرې د دغو که نه فعلي اصطلاح څخه د دغو دونه یا د دغو étant نه دا ملت خو ورمربوط ده یعنی د étant نه وروسته که چیرته بله جمله وه یا کامپلیمان د دغو فراز وه نو دا پوه شئ چې دا participe présent ده یعنی د فعل هغه حالت ښیي چې جریان لري صحیح که نه اما اوس به زه بله هم جمله درته ولیکم دلته ورته ولیکو دوه که چیرې داسې وي که نه دا که سخت و سبا ته بیا هم درته وایم خلاصه صحیح که دا داسې لږ سخت و اما که داسې وي چې د هغو نه وروسته شی نه وي راغلي یعنی کامپلیمان د جملې تکمیل کوونکی نه وي راغلي که نه نو کولی شئ داسې ولیکئ مثلا وایي چې c'est une personne c'est étant دلته نشته خو بله کلمه بوي c'est بله فعل بوي c'est une personne rentrante sortante ګورئ sortante که نه دا متبدل دلته بل چیرې کلي و sortante یا ګورئ c'est un monsieur به یې کړو ځکه چې بیخي مذکر شي چې بیا عین شی ant راشي که نه c'est un joueur لوبغاړی ته وایي c'est un joueur sortant ګورئ دلته خو دا په هغه باندې ant ختمه ده که نه
په څه شي باندې خاتم ده؟ په ANT. نو دا په دې ښه سوختان خو پوهېږي چې شي نه راغلی دی د سوختیغ د فعل نه که نه سوختیغ انفینیتیف دی حالت یې او د دو نه د نو دپاره چې گردانوی چه رقم گردامیگی؟ نو دپاره د سوختیغ د فعل گردان چه دی؟ چو که ویلی چی؟ سوختیغ وتل د سوختیغ گردان په پریزان د لندیگاتیف که چه دی؟ د نو لپاره سایلنتی کری نو سوختون کنه او روستاره په که دی کنه آفرین سوختون نو ایموږ هغه اصلي وروستاړی چې دی دلته پکې پروت دی نو د دو په ځای چې ور اضافه کوي ANT نو دا سوغ د فعل رادیکال یا تنه ده ANT د ONS په ځای ور اضافه کوي نو چې کی سوختان کیږي که نه ښه اما تاسو په ما اوس څنګه پوهیږئ چې آیا دا سوختان چې دی ANT آیا دا پارتیسیپ پرزان دی یعنی د فعل حالت دی جریانی حالت دی که فعلی صفت دی څنګه پوهیږئ که نه یوه طریقه یې دا ده چې د هغو نه وروسته که چېرته کامپلیمان وه که نه د جملې تکمیل کوونکی یو ادامه لرله نو معمولا دا د دغه وتلو هغه جریان ښیي یعنی پارتیسیپ پرزان ده صحیح اما که چېرته نور شی پې نه وو هغه صفت کېږي فعلی صفت نریود چرا اضافه ANT چرا اضافه می شود و نربود چرا اضافه می شود و مربوط کدام مربوطه تی پتوی دیگه ده مربوط خیره گاره وسپیخته مشکه و یو دی بل سر از اغانی دست زر دی اغب سر واخستله چه کاسا دیگ بیگ دی سر واخسته خو املانا غلطه شوی ده خبرم ده کڑایی مڑایی وسپی ولی با کاسا که سنگه خده و کلمات تو دیویلی سی خو خیر ده دیگه نه انتقال نه مداره گه که نه پروانه چه ده داغه نداری خوزه ده اون که تاست وایم شه په ممکن انتقاد وشان نه مداره گه یو بل سره په انتقادم چې کوه نو یو بل ویختمش کوي سره زر که نه خیر انتقاد تیس گناه نداری ټول په ځنو شانو پوهیږو ځنو نه پوهیږو نو دلته چې نشته پسې صحیح نو دا چې شو صفت الدین شو صحیح څه رقم صفت فعلی صفت c'est un joueur sortant یو وتونکی لوبغاړی دی و پروانه نشتن c'est un joueur sortant هغه یو وتونکی دلته هغه حالت ښیي یعنی چې وتونکی دی که نه په جریان کې دی اما دلته دا صفت دی صحیح وتونکی د دغه صفت د دو اسم صفت یې کړی د دې کس صفت یې کړی ځکه صفت هغه کلمه ده چې د اسم سره راځي که نه پرې ورسېدې نو دلته صفت دی زه به نور مثالونه هم درته وم کېدای شي پرې پوه شئ که نه چې په کوم وخت کې صفت دی او په کوم وخت کې د فعل حالت دی صحیح Ok, مثلا بلې وایو en lisant elle a compris en lisant یوه بله خبره درته وکړم که نه فقط چې دغه ان ورسره اضافه کوي ان د دو سره که نه مثلا en sortant که نه دا دغه حالت ته به یوه بله موضوع ده چې ژرندیف ورته وایي یعنی په وتلو سره که نه یعنی په انګلیسي کې چې ورته وایي by getting out که نه یعنی په وتلو سره نو دا بله حالت خو ژرندیف حالت د فعل چې دی که نه یعنی په وتلو سره په ترسره کولو سره په خوړلو سره که نه دا ډېر ښه استعمالیږي د ان سره هغه به یوه ورځ به ووایي ژرندیف حالت ورته وایي اما منشأ د ژرندیف هم چې ده دغه د پارتیسیپ پرزان اخیستل شوی دی او لا لا
اوكي مثلا يبقى بلا جمله راح دا تاسو ما هو يا البته سره مرسته به وکړي le professeur expliquant quand la règle expliquant cette règle دا قاعده دا قانون کنه cette règle semble چه میگلی و semble malade لیوانال کنه semble semble patient رښتیا هم صبر درته کوم په دې جمله کې لیکلي دي کنه le professeur معلم مشخص معلم کنه expliquant cette règle semble patient معلم چې تشریح کوي یعنی تشریح کول حالت کې فعل نه دی دا صحیح یعنی زمانه نه ده زمانه یعنی زمان فعل دی د فعل یو حالت دی یعنی چې په تشریح کولو کې دی کنه دا فعل چې حرکت کې دی داسې کنه جریان لري اما خپل زمانه نه ده صحیح le professeur expliquant cette règle semble patient معلم چې معلم د تشریح په حال کې ورته ویلی شي کنه تشریح کول حالت کې cette règle semble patient یعنی په پښتو کې ویلی هغه معلم چې د دې قاعدې کنه د دغه درس د قاعدې تشریح کول باندې لګیا دی semble patient صابر ته وایي او مریض ته هم وایي کنه patient هم صابر ته وایي او مریض ته وایي semble ښکاري کنه وایي هغه معلم چې دغه قاعده تشریح کوي صبرمن ښکاري کنه صابر ښکاري یعنی حوصله‌مند ښکاري کنه ځان غوره مې درته وکړئ اوس د تاسو نه پوښتنه وکړم آیا په دې جمله کې دغه expliquant چې دی دا چې ANT لري وینئ ANT آیا participe présent دی یعنی د فعل حالت دی او که فعلی صفت دی کوم یو دی کوم یو حالت دی بیا به یو څه قاعده درته وایم نور بگم participe présent د صفت الله ټول وایي کنه مومن صدیقي ځکه چې یو قاعده دا ده چې د دې نه وروسته د دې جملې کامپلیمان دا جملې کامپلیمان ده د دې نه وروسته کامپلیمان راغلی ده هر رقم کامپلیمان چې یعنی جملې کم تکمیل کوونکې کلمې او لغتونه یا اصطلاحات راغلي دي نو دا اوس لاندې همدغه یو څه قاعدې درته وایم صحیح بیا به سبا ته مو دې کار وکړو دا کیدای شي ځینې ګنګس کړي وي که نه ځینې ګنګس کړي وي خو څه خبره نه ده کله چې participe présent نو کله چې یو کامپلیمان ولري چې ولري کامپلیمان دا سره ولیکئ بیا هغه کوي کامپلیمان یعنی تکمیلونکی ولري نو انت چې کوم فعل ختم شوی هغه participe présent دی یعنی participe présent یو حالت چې دی چې هغه کامپلیمان د جملې تکمیل کوونکی د دې نه وروسته راغلی وي یو دا حالت دی جمله مې ویلې که نه بیا به سبا ته نور هم وایو sous-entendu dar pregul negation که چېرته منفي حالات کې راغلی وي صحیح که نه که څه رقم وي که له منفي حالات سره دوی کوم جمله نه دلته به کومه شو ولیکو یا نن یا سبا
و کله چې منفي حالت کې راغلی وي همدغه فعل چې انت لري کله چې د نفي په حالت کې راغلی وي کنه نفي خو پوهېږئ چې د نه او په منځ کې راغلی وي چې د نه او پلوس په منځ کې راغلی او داسې نور کنه rien او داسې نور یعنی لنډه ورته وایي چې کله چې نیګاسیون یعنی جمله نفي وي کنه همدغه کلمه مثلا sortant کنه sortant چې په انت ختم دی که د نه او په حالت کې راغلی وي نو پوه شئ چې دا فعل دی ځکه یوازې فعل تاسو کولی شئ چې نفي یې کړئ صفت نشئ نفي کولی شئ نه صفات نشئ نفي کولی کله چې د نفي په حالت کې راشي نو هغه ته تاسو د فعل حالت دی په صورت کې او که چېرته کله چې د شخصي ضمیر نه وروسته راشي کنه après pronom personnel کنه کله چې د شخصي ضمیر نه وروسته راشي نو دا هم په دې ځای کې د انتیم چې خاطر د فعل کوم حالت دی د فعل ما حالت دی فقط په دوه حالتو کې هغه نو فعلي صفت کېږي چې انت باندې ختم وي یو مثلا که چېرته lorsqu'il est accompagné du verbe être کله چې د être له فعل سره راشي کنه کله چې د être له فعل سره راشي être له فعل سره راشي صحیح ده نو دا څه شی دی فعلي صفت راځي زه به یو مثال ته وګورم مثلا څه شی ces enfants sont bruyants ګورئ bruire سهله چې دا یوه جمله پیدا کوم ښه bruire بالکل bruyant دا چې هغه څه دی د مثلا کنه les enfants به دلته به یوه جمله ولیکو چې بیا ورک نشي کې بیا درس ختمه اوسئ یو سبا بیا ګورئ ما خو نن ټول د فعل موډونه درته ویلې سبا ته دغه یو ځل بیا درته لنډوم او جملې به پکې جوړې کړو ډېرې جملې ماضي حالت خو زده دی کنه چې په مرکبو زمانو کې استعمالیږي او حالت هم د بوسې وي که چېرته دغه انتې باندې چې فعل ختم شوی وي که چېرته د حال حالت خوب ده یعنی هغه عمل ترسره کېده په حالت کې ترسره کېدونکی و که نه چې جریان لري ترسره کېږي یعنی عمل ترسره کېږي فعل ترسره کېږي ځکه فعل هغه څه دی چې ترسره کېږي که نه نو هغه دغه درې حالات کې دی چې یا کامپلیمان ورسره وي وروسته یا منفي وي همدغه فعل منفي ولري که نه نفي وي او یا د شخصي ضمیر نه وروسته راشي که چیرې انت باندې همدا کلیم فعل ختم وي په کوم صورت کې هغه فعلي صفت دی کله چې د être سره راشي مثلا یو مثال درته les enfants sont bruyants bruyant فعل دی چې د bruire فعل دی bruire صحیح غال مغال کول bruyant کنه دلته بیا اسم ورکړی دی ځکه صفات ته اسم هم ورکول کېږي صفات د اسم سره ګردانېږي نو دا یموږ جمع ده enfant اوس که چېرته داسې تنه ولیکئ که نه یا دا به les enfants به نکو un enfant بگو چې تاسو په دغه اصلي هدف به هغه پوه شئ cet enfant که نه داسې به ولیکو cet
مذکر بگو enfant est bruyant کنه. اوس دلته دا زموږ جمله ده. اوس په دې ځای کې اوس څه پوهېږئ چې انت ده اخیستې ده. آیا د فعل حالت دی، د فعل حالت دی او که فعلي صفت دی؟ نو په دې ځای کې gire en m'amusant. Cet enfant est bruyant کنه. دلته انت چې ده آفرین adjectif verbal دی. ولې فعلي صفت دی؟ ځکه چې د être د فعل سره راغلی دی. کله چې د être له فعل سره راشي نو دا صفت دی، فعل نه دی. فعل نه دی لکه دلته چې خو څه د فعل participe présent نه ده. عادي حالت د فعل نه دی. یو د être سره او بل که چیرې aucun complément aucun یعنی که هیڅ هغه نه ورسره راغلی کمپلیمنت د جملې تکمیلونکې کلمې نه وي راغلی، په دې صورت کې فعلي صفت دی. مثلا زه به جمله جوړه کړم. دلته یو شته ده. دلته مثلا وایي des enfants aimants کنه. یا وایي چې un enfant aimant دا دی کنه. یعنی څه دلته اوس که وایي کنه چې آیا ایمان دلته چې آینته اخیستې آیا فعل دی، یعنی د فعل حالت دی که فعلي صفت دی؟ تاسو څه وایي کنه؟ تاسو به حتما وایي چې دا فعلي صفت دی، adjectif verbal دی کنه. ولې ځکه چې د دونه وروسته کمپلیمنت شی نشته، تکمیل کوونکی د جملې شی نشته. یعنی موږ په پښتو کې دته څه وایو؟ un enfant aimant یعنی کولی شو ورته وایي مینه‌ناک کنه. مینه‌ناک ماشوم کنه. مینه‌ناک ماشوم یعنی خوښوونکی ماشوم. un enfant aimant aimanté à sa mère comme une mule à son rocher کنه. دا ضرب المثل یې درته ویل. دا سیلوان کله کله راځي دغه هم درس ورکوي. دا شپږ کلن هم دی لکه چې ښه څنګه ولږ پې پوه شوې که نه. مطلب یې ګورئ ما موډونه درته ویل، تکرار مې درته ویل چې مود اندیکاتیف لرو، مود انفینیتیو لرو، مود پارتیسیپ لرو، مود سبجانکتیف لرو، مود کاندیسیونل لرو، مود امپراتیف لرو که نه. دا مې درته ویلې. اما اصلي درس مو دغه و دا او په دې کې دغه مشخصا دغه و که نه. مود پارتیسیپ پریزن ځکه پاسې خو مو ویلې وه. نو د دو په خاطر سبا ته به یو څه جملې نور هم پکې جوړې کړو، لوبې پکې وکړو. لوبې یعنې دا تمرینونه به پکې وکړو. صحیح ده چې که تکړه شي. ښه نو د نن دپاره همدومره بس دی. که کوئ زه بیا ورور نو ښکته کېږم نه خو دلته به یم یو بل ځای ته یا د خوښې که نه. سنا ایمیل ښه سنا ایمل ته ښه راغلی. راځه نو چې نوی ته راځه او نوم دې ښه ګلالی د هلک نوم ورکړی دی که نه. سنا د هلک نوم دی که د نجلۍ؟ استاد مود څه ته وایي؟ کله کله به د وطن کې اورېدلي وي که نه. وطنمل صاحب په وطن کې به د وطنملي کړي وي، اورېدلي وي چې والا دا موډ مې بیخي خراب دی. دا دې اورېدلي دي که نه؟ داسې راته ووایه موډ مې بیخي خراب دی. ښه ثناګل ویو ښه دا دې اورېدلي دي که نه. J'ai appris aujourd'hui beaucoup de choses. آفرین ډېر ښه دې لیکلي. زیار دې سړی ښه دې لیکلي. یعنی دومره چې دې را زده کړې ده نوره نسوار هم نه ده. صحیح په وطني اصطلاح خواښې لکه چې خوږه وي استاد. نه خواښه خاص یوه بانه ده که نه. ثناءالحق صاحب نومیږي. صحیح خاصه بانه ده که نه.
J'ai appris beaucoup de choses grâce à Savalia. Voilà, July درت سايكا. Voilà. Non, mais c'est Sylvain, c'est déjà pas mal. Tu vois, en fait, moi, je suis vraiment étonné par les Afghans, quoi, par mes compatriotes afghans, parce que voilà, la majorité, je veux dire, en fait, qu'ils sont pas allés à l'école. Et imagine comment on peut connaître, en fait, adjectifs, verbes et tout ça, si on n'a aucune notion, en fait, si on n'est pas du tout sensible avec ces choses-là. Ouais, je veux dire, en fait, si on n'a jamais appris, si on n'a jamais réfléchi par rapport à ça, qu'est-ce que ça peut être une phrase, la construction, les types de mots, en fait, c'est-à-dire adverbe avec ça. Si on n'a pas fait ça, c'est vraiment difficile. Mais toujours est-il qu'ils y apprennent, en fait. Ils sont là, ils ont la volonté. Et je connais pas mal d'Afghans, en fait, qui ne savent pas du tout lire et écrire, mais quand je les vois, ils parlent couramment en français. Mais moi, après, je suis un peu dégoûté. En même temps, je me dis, en fait, que, écoute, tu as tellement appris et que tu parles très couramment en français, mais c'est vraiment dommage que tu n'as pas pris un peu du temps pour écrire, pour lire et écrire. Parce que c'est vraiment handicapant, en fait. Si on ne sait pas lire, on est stressé, on ne se fait pas confiance, on a peur, en fait, d'accrocher un bon boulot. Donc voilà, donc ça, on peut avoir vraiment avoir beaucoup de barrières dans sa vie quotidienne. Mais voilà, donc les encourage. Ça fait maintenant, je pense, à peu près 2 ans, je veux dire, en fait, que je donne des cours de français presque tous les soirs. Et bientôt, la semaine prochaine, ou la semaine d'après, on va commencer. On va commencer quoi? On va commencer le texte. 600 heures pour préparer le niveau A2, oui, mais c'est toujours difficile. Parce qu'en fait, il y en a certains qui comparent, en fait, je sais pas, certains pays africains qui viennent, je sais pas, Maghreb, etc., avec les Afghans, où ils ont eu l'accès quand même, en fait, surtout, en fait, les femmes et tout ça, ils ont eu l'accès à l'éducation, l'accès à l'instruction, à l'école, etc. Mais ouais, les Afghans, en fait, il y en a qui sont très pauvres, en fait, des potillages, en fait, il en va, en fait, les enfants, en fait, de quelques tiges, quoi, quelques piges pour travailler, pour gagner de l'argent. Donc, il n'y a pas l'accès vraiment à l'éducation, à tout ça. C'est pour ça que je dis, en fait, que pour les Afghans, c'est un peu plus difficile que pour d'autres nationalités ou pour d'autres personnes qui viennent en France et qui souhaitent apprendre le français. Donc, tu sais, imagine, juste, je te donne, par exemple, si toi, en fait, Sylvain, si tu connaissais pas, en fait, c'est quoi adjectif? Ok, je vais t'expliquer quoi. Adjectif, c'est un mot qui qualifie un nom, quoi. Voilà, qui est additif, etc., qui parle de bonnes choses par rapport à un nom, ou mauvaises choses par rapport à un nom. Mais ils vont bien comprendre l'explication. Je dis pas que tout le monde est comme ça. Il y en a beaucoup qui sont allés pendant la République. Il y en avait vraiment des femmes, des hommes et tout ça qui ont allé à l'école, qui ont fait leurs études supérieures, même à l'université. Parce que moi, quand j'étais à l'université de Kaboul, donc on était même mixte en fait, et quand on apprenait les choses ensemble. Et il y a vraiment des millions, je veux dire, en fait, de personnes qui ont pu accéder à l'école en Afghanistan pendant la règne de République. Mais comme je dis, toujours le problème existe en fait, donc que pas mal des Afghans ne sont pas allés à l'école. Bref, donc c'est complètement, ça peut être vraiment compliqué en fait. Par exemple, ce monsieur tout à l'heure, elle a demandé qu'est-ce que c'est mode en fait. Donc mode, on va l'expliquer, etc. Mais si c'est pas bien expliqué dans sa langue maternelle, ça complique les choses quoi. Donc je vais expliquer à ce monsieur en fait qui est là tout à l'heure, mode c'est quoi? Donc watan to auredeli ou kana che mode chede kana mode. Ou pas ku mode sanga e ou wala mode me kharab de kana. مود مطلب چې کله وایي چې موډ مې خراب دی یعنی د دوه مطلب دا دی چې یعنی حالت مې خراب دی داسې نه دی حالت شکل مې خراب دی شکل داسې نه چې قوارن نه یعنی سره چې خسته وي وضعیت خراب یا شکل مې خراب وي حالت
مود وضعیت دغو ته وایي مود صحیح. نو او مودالیته کنه یعنی یو حالت دی یو شکل دی د فعل کنه. اوس زه درته وایم کنه دا یو شکل دی کنه دا بل شکل دی دا بل شکل دی کنه. فعل هم داسې شکلونه لري یعنی که یو یې ګردانوي په یوه شکل کې هغه مثلا په یوه ځای کې ا ای اس اخلي کنه په بل ځای کې ا ای اخلي کنه په بل ځای کې به ووایو چې اغ اخلي خولي یعنی شکلونه فرق کوي. د فعل شکلونه هم هر وخت تغییر کوي صحیح. Cela vous réussirez avec votre volonté. Oui, que chaque famille a alors comme oui, nous kawala chez Zdaïk. Quel est le mode d'enseignement de Savalia? Kana mode oui, nalta chikiri. Quel est le mode d'enseignement de Savalia? Oui, à tariqa, à halat, à shakal, à des Savalia chitars warkevi tsaredai kana. L'enseignement à distance kana, yani des fois c'est les dars. یا آنلاین درس ورته ویلی شي که نه آنلاین. ښه که څوک درځئ مننه دغه څوک سفیر توړی درځه او د هغه سلام مې ولیده د نور صاحب. وعلیکم سلام نور صاحب خدای دې وکړي چې ښه وایي زه ورو پسې ځمه بس کوم یې درس. Donc voilà, mais en tout cas je pense qu'ils ont amélioré et ils ont toujours dans l'envie, en fait, comme tu le dis souvent, dans la volonté, en fait, d'apprentissage. Mais tu sais que de temps en temps, en fait, on peut être amené à un manque d'espoir, quoi. Donc, on peut se dire à un moment donné que, franchement, moi, je ne serais jamais capable, en fait, de bien apprendre la langue. Ou de connaître, en fait, de pouvoir lire, écrire et tout ça. Donc, on a des doutes de temps en temps. Et je comprends aussi cette problématique, en fait, de certains Afghans. Et surtout, en fait, le système scolaire et surtout les formations, en fait, qu'on peut proposer ici en France. Si on ne sait pas lire et écrire, donc voilà, on ne peut pas avancer parce que ça devient fatigant, et on n'arrive pas à comprendre les choses. Et les gens, on devient bizarre en fait en classe. Les gens vont avancer, ils vont pouvoir lire, poser des questions, aller vers le tableau en fait à écrire quelque chose, une formule de mathématiques, etc. Toutes ces choses-là, si on ne sait pas lire, donc voilà, on est beaucoup plus stressé. Voilà, le manque de confiance part aussi, et que voilà, donc on peut se dire, on peut être désespéré, quoi. Donc ouais, moi je suis là avec eux et je pense qu'il y en a pas mal qui sont bien maintenant et qui avancent, et voilà, je serai en fait tant que possible avec eux. Et puis il y a Sylvain Toi et d'autres personnes aussi qui sont là. Et ils sont ici en France, donc ils sont venus, je pense qu'ils ont besoin d'aide en fait, d'aide dans la matière. Parce qu'en fait, plus ils apprennent des choses, plus ils sont formés, plus c'est avantageux pour eux-mêmes, pas uniquement, mais aussi pour la société, pour le pays et tout ça. Tu es là pour nous rapporter du ressort, pour retrouver la dynamique belle, quoi. Ouais, tout à fait, oui. Oui, ça va aller à Sarfiu. Da استاد بخدا سوال صرفي بغا خود مټ ته وایي کنه نو دا جمله د ګډوډه لیکل شوی نو ته څه لیکلی. Et en fait, Sylvain, j'ai commencé là aujourd'hui j'ai mis 2 vidéos en fait, donc en anglais je suis pas mal, je veux dire en fait je prononce même mieux en anglais en fait qu'en français. Mais en fait, je vais essayer en fait de faire les tomes 5 d'actualité quotidienne et que je vais mettre en fait dans les vidéos comme un reportage quotidien en fait. Et
comme un journaliste en fait. Et je vais mettre sur TikTok, peut-être tant que je peux, peut-être tous les soirs vers 20h, ou bien en fait quand j'ai du temps quoi. Donc j'ai téléversé 2 vidéos donc, sur ma chaîne TikTok là. Et voilà, après tu peux voir aussi s'il y a des hauts et des bas en fait dans la vidéo. Et certainement en fait il y a des choses que je veux améliorer, j'y travaille. Mais je pense que je suis pas mal lancé en fait dans les 2 premières vidéos en fait que j'ai téléversé depuis hier. Quel est ton emploi sinon? Eh bien, c'est un secret. Tu rends ton peuple selon ta portée auparavant. Voilà, effectivement, voilà. On est ensemble en fait. Maintenant, on habite par exemple en France et on vit dans une famille. C'est une famille en fait. On s'entraide quoi. Il faut toujours s'entraider parce que sinon ça va pas. Parce que le système français est établi de cette manière en fait depuis en fait des longues années quoi. Et on va dire en fait même avant la Révolution, tout au long de l'histoire de France, je veux dire en fait, comme on dit en fait la phrase très connue en fait, la France est le fruit de son histoire. Donc effectivement en fait ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce que les ancêtres ont fait en fait précédemment. Tu es agent secret. Comment tu le sais hein? Comment tu le sais? Je suis agent secret de quoi? D'Arabie Saoudite alors hein? Tu penses que je suis agent secret d'Arabie Saoudite ou d'Afghanistan? Mais le fruit a ses racines. A ses racines. Oui, effectivement. Oui, oui, oui. Tout est lié. Du monde entier. Voilà, voilà, tu as tout dit. Bon. Ouais, je vais rester jusqu'à 5 minutes encore de plus. On va raconter des salades, comme on dit en français. Pour les avocats qui ne connaissent pas cette expression, donc raconter des salades, en fait, c'est. Voilà, raconter de n'importe quoi, en gros. En fait, dire des choses insensées, on va dire. Donc, quand on est fatigué, on raconte des salades et de n'importe quoi, je veux dire. Quand on n'a rien à dire, quand on veut juste perdre du temps, en fait, on raconte des salades. Demain, je vais vous donner une nouvelle formation. C'est magnifique. C'est quoi? C'est en français? C'est en langue, c'est une formation linguistique. Je voudrais que tu sois là de temps en temps. Pendant 3 jours, je vais donner une formation sur le thème des métiers et de l'entretien. C'est magnifique, c'est magnifique. Des métiers, ça c'est magnifique. Je pense que beaucoup de nouvelles personnes ne connaissent pas en fait le marché du travail et des métiers, tout ça, et des entretiens qu'il y a dit. Ça c'est aussi très important en fait pour se préparer en fait pour comment passer des entretiens. Tu penses que tu parles de l'entretien en fait, de l'entretien d'embauche peut-être tu parles. Cache pas استاد من نو صاحب cache pas ویده چه داتا نواخت دادم c'est ça va t'as dit nan خدای دی وکیش که مقصد وینه پیغام نوی live کې. Donc voilà, avec un renforcement linguistique, très bien. Non, l'entretien des locaux. Ah, d'accord, et du linge, très bien. Parce qu'entretien, tu sais, en fait, on le traduit par l'interview aussi. Donc, l'interview d'embauche, entretien d'embauche. Moi, je pensais que parce que tu peux parler des métiers et entretien, en fait, ça va. Les 2 termes vont ensemble, en fait. Les deux choses vont ensemble, en fait. C'est ça que j'ai pensé à ça. 1er octobre. D'accord, très bien. Donc, je te souhaite bon courage pour tout cela, quoi. Et j'espère qu'en fait, il y a mes compatriotes afghans aussi qui vont participer à tes formations et qu'ils puissent apprendre quelque chose. Je vais donner 178 heures de cours. C'est très bien, magnifique. Très bien, très bien. Et moi, entretien de linge, des choses comme ça aussi, oui. Ouais. Je sais pas, en fait, je connais pas les Afghans. La plupart des Afghans que je vois, en fait, vous voyez, comme ils ont voilà, on va dire en fait, ils n'ont pas un niveau de formation, des choses comme ça dans le pays. Les études supérieures, par exemple, ils n'ont pas réalisé. Je ne dis pas tout le monde, parce que moi, j'ai fait la biologie, une licence. Mais toujours est-il qu'en fait, voilà, je fais des choses, en fait, comme tu l'as dit. Là, en fait, le cours de français et un peu des traductions, des choses comme ça, et d'autres choses, voilà, on va dire des commerces en ligne un petit peu. Mais c'est pas dans mon domaine. Moi, j'ai fait la biologie, en vrai, en fait.
J'ai une licence en biologie. Mais la plupart des Afghans que je connaisse, en fait, donc, ils travaillent dans les bâtiments, dans la restauration, dans les maraîchers, jardinage, etc. Et c'est pas mal, ils sont occupés. Et, mais on va dire, en fait, c'est des travaux quand même assez lourds, quoi, surtout en ce qui concerne le bâtiment. C'est pas un travail facile, quoi. Mais ils le font. Ils le font souvent. Même s'ils n'ont pas de papier, ils essayent de trouver quelque chose parce qu'il y a, pour les Afghans, il y a un grand problème en fait, qu'il y a de la famille qui reste en Afghanistan. Et la plupart du temps, en fait, pour beaucoup d'Afghans, en fait, vivant en Occident en général, ou même dans les pays de Moyen-Orient, par exemple, il y a les familles qui restent en Afghanistan. Il y a vraiment on va dire, une grande pression familiale, en fait, pour l'envoyer, en fait, de l'argent. Alors que, j'imagine ici en France aussi, par exemple, l'argent ne tombe pas du ciel, c'est pas accroché quelque part, c'est pas quelque chose qu'on ramasse. Il y a beaucoup de taxes, beaucoup de loyers, tout ça. Mais malheureusement, que là-bas, les familles afghanes, je veux dire en grande majorité, ils ne peuvent pas réaliser en fait cette problématique ici que la plupart des Afghans vivent avec. Il dit, oh, on va de l'argent, tu fais quoi? Tu es parti en Europe, tu fais de n'importe quoi, tu as des filles, tu as de l'alcool, etc. Donc on a beaucoup euh, des stéréotypes, on va dire, je ne sais pas comment on peut dire, en fait, des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas réelles. Donc il y a une pression pour les Afghans aussi, ils sont obligés de travailler, en fait. Donc 80% des livreurs d'un sont afghans. Oui, voilà, ils font tout, on fait des clichés, effectivement, voilà. Il y a beaucoup de clichés comme ça, de cette manière. Effectivement, ouais, j'avais oublié ça en fait. Il y a beaucoup d'Afghans en fait qui travaillent dans la livraison. Livraison, par exemple, dans certaines villes, il y a des Uber Eats, par exemple, entre autres. Et ils travaillent là. Voilà. C'est difficile parce qu'au début, quand j'étais arrivé en France aussi, j'ai fait un petit peu des petits boulots comme ça, de livraison, des choses comme ça. Mais c'est pas grave au début. Mais petit à petit, on peut quand même vraiment faire d'autres choses là. Il faut se croire, il faut se faire confiance. Il ne faut pas avoir des doutes, parce que tu sais, Sylvain, en fait, lorsqu'on vient dans un nouveau pays, la seule chose qui nous manque, en fait, c'est la confiance. On ne se fait pas confiance, parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir faire, réaliser, en fait. Voilà, on ne croit pas à nos capacités, en fait. Donc voilà, est-ce qu'on a nos compétences, en fait. Est-ce que je serais vraiment capable de faire ça, alors qu'on a vraiment l'expérience en la matière, dans le domaine, dans le métier lié. Mais on ne se fait pas confiance parce que il y a beaucoup de choses en fait en ce qui concerne la confiance. Une, c'est par exemple si on n'est pas allé à l'école et surtout en fait d'autres choses qu'à cause des guerres, à cause de aussi en fait des violences parentales, je veux dire des violences dans le village, des grands, et que surtout par exemple on dit aux enfants de ne pas parler devant les grands, par exemple des choses comme ça, et ça tue en fait la psychologie et ça crée en fait le comment ça s'appelle le stress comment ça s'appelle le stress post-traumatique. Voilà, ça crée des choses comme ça. Et après, quand on part dans un autre pays, on a un peu la phobie sociale, un peu peur en fait de toutes les choses. Donc il y a beaucoup de facteurs en fait qui se réunissent et qui font en fait qu'on a peur en fait lorsqu'on part dans une nouvelle société quoi. Tu n'as pas répondu à ma question, une dernière question. Je vais voir en fait, pardon, des clichés. Il y a 3 jours, pour donner l'espoir à une Soudanaise. Oui, il faut vraiment donner de l'espoir aussi, c'est très utile en fait, je pense. Parce qu'on s'y perd en fait dans le pays. Et puis en fait, ici, il y a beaucoup de liberté, beaucoup de choses en fait auxquelles on a accès, la modernisation, je veux dire, l'industrie et tout ça. Et on peut vraiment vite s'y perdre en fait ici. Quoi faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Des choses comme ça. Je lui ai montré une vidéo de Théo Courien qui grandit sa propre voiture, effectivement. Et puis c'est pas comme ça. Je vois pas mal d'Afghans en fait qui ont commencé des commerces, par exemple. C'est pas voilà, qui ont des boucheries, qui ont des sociétés. Je sais pas, il y en a qui ont des garages, par exemple, réparation de voitures, des véhicules, par exemple, de motos, etc. Sylvain, en fait, j'ai pas vu ta dernière question dont tu parles, donc je sais pas de quelle question s'agit-il.
s'agit-il? Et effectivement, les épiceries, vraiment, je vais te raconter une petite histoire. Après, je pense que petit à petit, je vais aller me coucher, quoi. Ou couper le live, en gros. Il y a, je connais toujours, voilà, mais on était avant en contact. Donc, et un Afghan, en fait, imagine, il savait même pas écrire en fait son propre nom, ni dans sa langue maternelle, ni dans une autre langue afghane, et ni en français. Mais il parle vraiment couramment parce que, tu sais, il a fait des amis quand il est arrivé ici, il a traîné avec beaucoup de personnes, et puis petit à petit, il a trouvé. Ouais, il était un peu dans le mode, on va dire, wesh, un peu raka, comme ça. Mais il a vraiment appris. Il était un alphabet, oui. Il est un alphabet, ouais. Et du coup, ouais, la personne analphabète, c'est un monsieur analphabète. Donc voilà, mais il parle très correctement. Qu'est-ce qu'il a? Il a des épiceries, en fait, des grands magasins. Il y a des Afghans qui ont des kebabs aussi, mais cette personne-là qui est complètement illettrée ou analphabet, eh bien, il gère des épiceries. Bah, après, en France, c'est facile aussi parce qu'on a des comptables, on a des notaires, en fait, on paye quelques balles par mois et puis, en fait, ils font toutes les choses, en fait, ce qui concerne l'administration et la comptabilité, quoi. Sylvain, je sais pas quelle question dont tu parlais, en fait, à laquelle je n'avais pas répondu, mais en tout cas, voilà, donc si tu n'as pas d'autre chose, je pense que de temps en temps, on peut communiquer comme ça, tu poser des questions sur les commentaires, par exemple. On peut y revenir, parler, etc., discuter, il n'y a pas de problème. Après les cours de français, parce que pour moi c'est à 21h tous les soirs. Et ça continue pour 1h, 1h15, 1h30, donc tous les soirs, sauf le week-end. Et puis s'il n'y a pas d'autre chose. Ok, oui, ça va lire. Elias Khan, comment ça va Elias? J'ai vu ton commentaire tout à l'heure. Maintenant, on est fini là, on a oublié, moi j'ai complètement oublié le pashto, je sais pas, c'est quelle langue? Le pashto on parle où? Le dari, c'est dans quel pays qu'on parle? Moi j'ai complètement oublié avec Sylvain qui est venu là, et il m'a fait oublier ma langue maternelle, donc voilà, moi je suis parti bien lancé en français, donc je peux pas revenir en arrière. Bon repos, ça va aller à tous. Merci bien. ما شروت لا كور على الكا رايد وقت شكور دي او ده من كمان جب خبر وكا ټولو ته ډیره ښه شپه د سیلوان سره مو لږ د خبرې مبرې کولې واغږېدلو خدای دې وکړي چې ټول ویده شیا او سبا ته به انشاءالله ouais mais je rigole ouais on n'oublie pas ouais. C'est vrai que c'est gravé dans la tête donc ça je n'oublie pas on peut oublier quelques mots très régionaliste, on va dire, mais pas la langue. C'est pas possible. Hein. Et surtout dans ce monde Internet, etc., qui est tellement connecté, en fait, qu'on peut rien y faire et qu'on est connecté partout, en fait. Avant, il y avait des lettres et tout ça. Mais peut-être que bientôt aussi, on va envoyer des lettres en Afghanistan à sa famille, parce que, voilà, l'Internet, je pense qu'il est en train d'être bloqué un peu et restreint partout en Afghanistan. Et ce peu qu'en fait, on soit obligé à envoyer des lettres à nos parents, à nos familles en Afghanistan. Ça va. Mais en tout cas, voilà. Effectivement, on est très connectés maintenant. Et surtout, en fait, même si dans notre entourage, il n'y a pas des personnes, en fait, qui parlent la même langue, en fait, notre langue maternelle, on peut entendre comme, voilà, sur TikTok, on peut parler avec d'autres personnes, on peut lire, en fait, des choses sur les réseaux sociaux, entre autres. Donc, on peut tout faire partout. Il faut garder son accent. Oui. Sylvain, en fait, quand je parle, en fait, est-ce que tu entends beaucoup d'accent ou il y a un peu d'accent? C'est comment? Parce que n'oublie pas que quand j'avais 23 ans, à peu près quelque chose comme ça, que j'étais venu ici en France. Et que j'ai appris à partir de 2012 que j'ai commencé à apprendre le français. Certains me disent qu'il y a un petit accent, en fait. L'accent existe, bien évidemment, je ne peux pas le perdre. Mais je pense que c'est pas très fort, je pense, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes dans ce rapport ډېرې شي چې د موږ یې واورو که ووایې Mohamed Saeb. Pour le moment, je continue à échanger sur WhatsApp avec mes amis Nassar et Aboubakar à Kaboul. Très bien, c'est bien. Oui, un accent léger. Oui, c'est effectivement. Oui, mais cet accent, comme tu l'as dit en fait tout à l'heure, on l'oublie pas. L'accent,
comment ça va Ilyas Khan tu pleures څنګه جوړې الیاس خان جوړې ک نه غي نوز دې کړای دی نوز کوي نوزونه کوي کنه کرشما کوي کرشما c'est ton identité. Effectivement, ça reste un petit peu. Il faut jamais avoir honte de son accent, de choses comme ça. Donc, c'est même bien en fait. Moi, je veux juste dire en fait que ça fait même, ça donne une beauté à la langue française en fait. Que, voilà, la langue française, c'est une langue en fait qui est parlée en fait par, voilà, qui a été, voilà, qui s'apprend. Que, voilà, ou autrement dire en fait, la langue française, c'est une langue en fait on va dire en fait, beaucoup de personnes du monde l'apprennent et avec leur propre accent, etc. Et ça donne vraiment une beauté, une douceur, je veux dire, à la langue aussi. Après, on a des accents africains, tout ça. Ok, très bien. YouTube qui est beaucoup là. Ok. Tout le temps donc Sylvain, très bonne fin de soirée, puis peut-être qu'à la fin de demain, si tu jettes un coup d'œil, en fait, peut-être qu'on va parler. Un accent, wow. Bonne nuit à tout le temps, Ilyas Khan, c'est écrit ça, tout le monde, Moman Saeb, au Nuru, au Kassano, Istrakra, tout le temps, Kashpa, Rolam, Kamel, Salamatus, Inch'Allah, Sabat, Gigo, Kashpa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته